یوه ورځ یو سړی چې نوم یې تللو خان و د کلي نه ښار ته روان شو مزدورۍ دپاره. تللو خان روان و چې په لاره کې یو زمری ولیدو چې په پنجره کې بند و، او هغه زمري چې د تللو خان ولیدو نو چغې ورته وویلې چې لږ دې خوا راشي یارو. چې تللو خان راغی نو زمري ورته فریاد شروع کړو: یارکه نوم دې رانه نه راځي، خو قسم دی چې د 3 ورځو نه دلته بند یم، وږی تږی ولاړ یم. سوال درته کومه د دې پنجرې دا شی کولی وکړه چې زه دروځم بهر ته، او دعا به درته وکړم، ډېر سړی شوی یم. نو تللو خان ورته وویل: یلکه که زه اوس تا رازاد کړم او ته راوځې او ما وخورې نو بیا، او د دې څېرې نه څه ګڼکپ غوندې کې ښکارې. زمري چې د تللو خان دا خبره واورېده نو مازغوی کار پرېښودو او سوچ یې شروع کړو: یلکه دا څه ولې اوس تللو خان ما ته خبرې کوي، ارمان که دې پنجرې کې نه وی بند نو قسم دی چې هر څه مې د نه جدا کولو او تش چاټۍ مې پرېښودې، خو څه وکړو مجبوره یو. دا سوچ یې وکړو او تللو خان ته یې وویل: یاره تللو خان تا ته غلط فهمي شوې ده، زه خو ډېر سم سړی یم وروره، خو د چا نه په غلطۍ بند شوی یم، نو مهرباني وکړه تا ته څه نه یم آزاد کړم. یلکه پیمان یې ویل: او تللو خان رښتیا ویمه. چې دا یې واورېدل نو د تللو خان په دې پیشکۍ په شان زمري باندې زړه وسوځېدو او ازاد یې کړو. شیر آزاد شو، خو چې کله تللو خان واپس ترې روان شو نو شیر ورته په لاره کې خرش پرش شو چې چېرته روان یې ځوانه؟ نو تللو خان ورته وویل: دې ښاره پورې ځم، ولې خیر و څه کار دی؟ ښار کې نو ستا سره مې کار و ځوانه، څه وږې غونته کېیم ویمه چې څه چل وکړم. نو تللو خان په دې خبره پوه شو چې ځه ما ته یې چل جوړ کړی. نو ویې ویل: یلکه تا سره ما دومره ښه وکړو، آزاد مې کړې او لوز هم تا کړی، او لکه ته به اوس ما خورې. یلکه ته خو ډېر 3 نمبر سړی وختې. یلکه 3 او 4 پرېږده، وږی یم وږی، چې تا نه خورم نو نور څوک وخورم؟ دلته تا ته نور څوک ښکاري؟ یلکه دا خو ډېر ظلم دی، خو زما بار یو شرط دی، داسې چل به وکړو چې د 3 خلکو نه به تپوس وکړو، که هغوی وخوره جوبه به مې خورې، او چې یې مه خوره نو بیا به ما پرېږدې. ستا په سټ خیرات وکړم، زه ستا ګیمونو ته وزګار یم، خو خیر تپوس وکړه، خو زر به کې وروره ټیم به نه لې. شیر دا ووی او دواړه بیا روان شو تپوس دپاره. نو په تلو تلو کې وله مخې له یو کارغه په ونه ناست میلاو شو. نو تللي خان ترې تپوس وکړو: تورنجه کارغه زموږ یوه فیصله ده او پته یې حل کوو. نو کارغه ورته وویل: وایه وایه. ګوره تورنجه کارغه، ما د دې شیر سره ښه وکړو، دی مې د قید نه آزاد کړو او دی وسوی چې زه به تا خورم، نو دا دې ښه کوي که بد؟ نو تورنجه کارغه په غوسه کې شو او ویې ویل: ډېر زیات ښه کوي، حد دی پې، زنده باد زمریه. ته خبرې تللو، ستاسو له چې مونږ زیری در وو په دیوال درته کینو، نو تاسو مونږ په ګټو ولئ، نو دغه شان مونږ ستا سره ښه کوو، ښه خبره در وو، او تاسو زمونږ سره بد کوئ او په ګټو ولئ. نو دغه شان تا د زمري سره ښه وکړو او اوس په زمری تا خوري. زمونږ دا فیصله ده چې زمریه دا سرو کې د دې خیرن سټي نه ووه. نو د تورنجه کارغه د دې ویلو سره دواړه په لانجه شو. زمري وویل چې خورم دې، نو تللو خان ورته وویل چې نه ما خو 3 یاد کړي، دا خو یې یو شو، راځي چې په 2م پسې ځو. نو زمري وویل چې صحیح ده، خو هسې ټیم ضایع کړې. نو دواړه په 2م کس پسې روان شو او تورنجه کارغه هم دې عجز له غول جوړ کړو او ښه په خندا خندا والوت. نو په تلو تلو کې دوی یو خر مخې له ورغی چې په شا ولاړو او واښه یې جوړېل او لویې لویې شوړې ورننه باسلې. نو خر چې دې خوا مخ کړو نو تللو خان وپېژندو چې دا خو هغه ورږه ده، او ویې ورته چې ورږې زمونږ یوه فیصله ده او په تا باندې کوو. نو خر ورته وویل: وایه وایه. ورږې ما د دې شیر سره ښه وکړو او دی مې د قید نه راخلاص کړو او دی وسوی چې زه تا خورم، نو دا دی ښه کوي او که بد؟ نو ورږې ورته وویل: حد دی او په تا دی زمریه، زنده باد. د دې خیرن سټونه خو دا سرونه وال غواړي، د دو سره موږ څومره ښه کوو. ګوره دوله موږ مزدوري کوو، دوله موږ هر کار کوو او کله نا کله دا سنډاګان په خپل هم په اوږه ګرځو، او په هغې کې بیا هم دا سنډاګان زموږ په وهلو
په وهلو سوپره راوباسي. نو دغه شان ازمري سره هم تا ښه کړي او اوس په ازمري تا خوري. ازمريه دا څه روکېتي وه؟ نو طلولو خان په سوچ کې لاړ چې دا څه غولله جوړ شروره، دا خو ټول زمونږ خلاف وختو او اوس څه وکړو؟ طلولو خان دا سوچ کولو چې ازمري ورته وویل چې بس دی، نور قلار شه، قصه دې ورانه ده، خو خوراک ته ځان تیاروه. طلولو خان ورته وویل چې دا خو هیله دوه شو، ما خو تا ته 3 یاد کړو، راځه چې اخرنۍ پسې ځو چې هغه څه فیصله وکړو دا به منظوروي. ازمري دا ووی او دواړه په 3م کس پسې روان شو او بل طرف ته ورږیم طلولو خان له غول جوړ کړو او ښه په سور کې روان شو او طلولو خان په تلو کې پړه کې وي چې خدای پردې مې واچوي. په تلو کې مخې ته یوه لومبړه ولیده چې ونې ته یې خپې خېجولې وې او ښه مسته ګانې ویله. نو په راتلو سره طلولو خان پې سلام وکړو، په بسم الله نه خبره شروع کړه، ولې چې زړه یې پرتوب کې رابیدلی وروره اخرنۍ پیره وه. نو لومبړې ته یې په بسم الله ووي: لومبړې بیبي، په تا باندې یوه فیصله کول غواړم، خو سوال درته کومه د خدای دپاره فیصله سمه وکړه. ستا نه مې د 2 نه تپوس کړی وروره، ولې رانه جوړ کړي؟ نو لومبړې ورته وویل چې بېغمه شه، ټوپۍ سریه غږېږه. داسې چلو لومبړې بیبي چې زه په لاره تلم نو په یو پنجره کې مې دا خرسری ولیدو چې چغې والې ژړلې چې رازاد مې که، چې رازاد مې کو دی اوس وایي زه تا خورم. نو دا دی ښه وایي. نو لومبړې بیبي لږ سوچ وکړو، د مازغو نه یې کار واغست. یره طلولو خان، په سټې صابون وامه ول خورې، ته اوس په دې وړې پنجرې کې دومره غټه ازمرۍ څنګه راځي؟ نو ازمري ورته ډایرک وي او دی صحیح وایي، زه په پنجرې کې هم دا رازاد کړی یم. نو لومبړې بیبي ووي چې نه یې منم، دا فلم چې تر څو پورې ما په خپلو سترګو نه یې لیدلی نه یې منم. نو ازمري چې دا واورېدو نو وویل چې د بنګۍ لورو راځه چې دا فلم درته بیا در سره ولګوم چې پوه دې کړم. نو لومبړې ورته وویل چې چې ما لیدلي نه نو زه خو فیصله نشم کولی. چې دا یې ووي نو ازمرۍ مینا او دا دواړه لوښي پسې شاته د پنجرې غځي ته روان شو. چې کله غځي ته راورسېدو نو ازمري ورته وویل چې دا هغه ځای دی او دا هغه پنجره ده. نو لومبړې په چالاکۍ سره وویل چې اول به د پنجرې نه شروع کړو چې ته په پنجره کې وې او دا طلولو خان را روان و، دا فلم به د دغه ځای نه شروع کړو. نو کله دا زمری چې پنجرې ته ننوتو نو لومبړې ورته دا غږ اشاره وکړه چې لږ زر راځه. نو کله چې دا سولی زمری څنګه پنجرې ته وردننه شو لومبړې پسې ډایرک وربند کړو. نو زمری چې وردننه شو نو لا په ځان پوه نه و او دا سوچ یې کوو چې لا فلم سټارټ دی او خبر نه و چې توت ته توری شو. او بل خوا لومبړه په طلولو پسې راله او ویې ورته: د بوتل بچیه، دا ستا د ماما زوی دی چې تا رازاد او که د ترور زوی دی دی، دا دومره غټ سر د له خدای درکړی دی، نو دې نه لږ استعمال خو کوه که نه. نو طلولو خان ورته وویل چې زنده‌باد، حد دی او پته دی لومبړې، بیا مې په دې بکسو توبه ده چې داسې لوښي به رازاد نه کړم، تا خو د غټو غولو نه خلاص کړم. چې کله د دې دواړو تشپاڼو دا قصه د کدوسرې زمري ولیده نو ډایرک پوه شو چې غرق شوې. دې دواړو خو ستا سره پاټ وکړو او په چغو شو: یا زما خدایه غرق شو، یا لومبړې یا طلولو، ول مې وخوړل، معاف مې که بیا به نه کومه. خو بیا د زمري د فریاد څه خوند نه و. طلولو خان هوښیار شوی و، د لومبړې شکریه ادا کړه او دا غځینې خپې سپکې کړې او لومبړې طلولو خان ته وویل چې شی ناشی ګوره نو بیا یې مدد کوه. او بل سټ ته زمري په چغو مرۍ وچه شوه. نو ولیدو دوستانو چې کله هم ښه کوئ او ولې د الله د رضا دپاره کوئ، بیا کس ته ګورئ چې دا د ښه والي لایق دی او که نه دی، که نه بیا به د طلولو خان په شان پساویئ. نو پلیز زموږ چینل سپورټ کوئ او لایک سبسکرایب یې کوئ. مننه.